نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمونږ یو عجیبه اتفاق دا دی چې زما ستاسو کوم ملاقات کېږي نو دا د 2024 اخري ورځ ده او کو ژوند و نو انشاءالله سبا نه به بیا 2025 وي. 2024 موږ له ډېر غمونه راکړي وو. د دې نه بل غټ غم نه وي چې په پاړه چنار کې یو مسلمان د بل مسلمان نه سر پرې کړی وی بیا به رایښی و. د 3 میاشتو نه د پاړه چنار لارې بندې وي. د دې نه به اخوا نور څه کوي. زموږ په خپل علاقه کې په دې ګاونډ کې په یو کلي کې د پبلک سکول یو هلک د خپل امام استاذ نوسۍ پټه کړه او بیا هغه به جاړو کې مړه پرته وه. د سکول سټوډنټو که امام استاذ بسې تیر شوي ټول ټبر د هغې نه سبق وی د قرآن. دا د 2026 بل غم و 24 بل غم. د 2024 بل غم دا و چې زموږ په سواړی په سورکاوی کې د شپې په 2 بجې باندې چې خلق تهجد ولپاسي هغې زموږ ګاډي لوټل. دواړه زموږ خپلو او مسلمانانو مو پښتانه مو او شیعګان پکې ډوونه ټول سنیانو. په کرک کې یو کس خپل پلار او خپل رونه او خپل وراره یا خپل تره 3 کسه ایټ ا ټایم ویشتي او د هغې جنازې په یو ځای اوچتې شوې وي. او بیا د 2024 موږ له بل غم یو دا راکړی و چې زمونږ په شام کې چې موږ ته پته ولګېده چې په هغې کې د خلقو کوم سوشل میډیا باندې تاسو ته چې پته ده چې د خلقو سره کوم ظلمونه شوي. نو دا د 2024 یو بل غم و. او بیا په 2024 کې زمونږ دپاره د غم یو بله خبره دا وه چې په وزیرستان کې په جنوبي وزیرستان کې وایي چې اطلاع به راغله چې 14 کسان پکې فوجیان شهید شو او دومره پکې چې هغې ورته دهشتګرد وي هغه مړه شو. دا ټول مسلمانانو. او بیا د دې نه اخوا نور خو څه کې خو اوسنۍ خبره دا ده چې په یونان کې کومه کشتۍ ډوبه شوې ده نو د پاکستان د 20 نه زیات د اف ای ای افسران په هغې کې انوالو. او اوس نننۍ خبر د 2024 د آخري ورځې دا چې په ایران کې تقریبا 10,000 مسلمانان پاکستانیان دي چې هغې انساني سمګلینګ کوي او د هغې پاسپورټونه یې بلاک کړل. دې غمونو مونږ وی چې دا ولې وی د دې غم وجه دا ده چې دې خلقو کې خوف خدا نه. که خوف خدا وی نو نه به د 9/11 پر واقعه کېده او نه به د 9 مئی واقعه دا کېده او نه به د ډي چوک والا واقعه کېده. په هر طرف ته خوف خدا نشته. ته ویلی شي چې خوف خدا دومره قیمتي صفت دی چې کو فرض کدایي ستاسو ځای خو کم نه دی کسان ډیر دي. اکاموډیشن مسله نو دا خوف خدا دومره یو قیمتي صفت دی چې کله دا پتا کیږي نو بیا به نه پاړه چنار په سترګو وي نه به د سورکاوی ډاکه وي نه او نه به بیا د بونیر د هلک د امام استاد د نوسۍ تختول نه. چې په چا باندې مسله راغلې ده نو خوف خدا حل کړې ده نو یو بادشاه دی نو هغه خپلې ښځې سره ډېره مینه ده. د خپلې ښځې سره مینه کول دا یو ښه صفت دی. نو خپلې ښځې ته په ګپ شپ کې وایي وایي زه دا ته څنګه ښکارم نو هم د بلا لور هغې ورته ته ما ته دوزخي ښکاري. نو د ده خو مینه وه نو دی ورته وایي چې که زه دوزخي یم نو ته
په ما طلاق دا خبره خو هغې هسې وکړه که نه کله ریل سچویشن ته چله چې اوهو دا خو ما طلاق کړه او دغه تعلق خو یې ښه په مولوي صاحب پسې راغی چې یاره اوس خو موږ په داسې پرابلم کې یو نه هغه چې تا چې په دا طلاقه ده د دې خو پته نه لګي ته دوزخي یې که نه نو زه څه نشم ویلی نه بل وی زه څه نشم ویلی چېرته قابل ملا و پکې بعضې سړی ډېر خدای والا صلاحیت ورکړی نه هغه ورته وی یو خبره ته کوم بادشاه داسې څه موقع راغلې ده چې تا کې خوف خدا و پریکټیکلی چې ته ثابت کې ماته بیکاز اب خوف خدا تاسو پرفارمنس شو کړي نو زه به بیا طالب بلب دغه رقم هغه وی او زما کمره ما بیډروم چې دی یو پیره زما وینځې پاکاو او ډېره ښایسته وه زما ورته نیت خراب شو نو هغې ما ته وی اتق الله د خدای نه ویرېږه نو یکدم حالانکه ما دروازې بند کړې وې ما هغې ته وی چې بس ته ځه هماغه ګناه ونه کړو نو هغه ورته وی چې قرآن کې چې اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوا چا چې ورونه بند کړل او حالاتو ته سازګارو خو صرف د الله د یارې نه هغه ګناه پرېښود نو دی څه دی فإن الجنة هي المأوى دی خو جنتي دی ته دوزخي نه نو ښځه باندې طلاق نه ده ګوره مسله حل شوه که نه هلته نو که فرض که پتا کې خوف خدا یي نو ستا ډېرې مسایل به حل شي د خلکو ډېر مسایل د دې وجې نه حل شوي دي ساده مثال دا دی چې پرنسپل صاحب دی هغه سویپر له 1 लाख روپۍ ورکړه چې دا وایس پرنسپل ته ورسوه خو ویې شماره او سویپر غریب څه حیثیت یې هغه راغی هغه ته وایي چې صاحبه په دې کې خو 1000 روپۍ زیاتې دي دی وایي چې هله دا 1000 روپۍ ترې راکړه خو دا ته په جیب کې ایښی وی چې پوره دي نو چا خو تې تپوس نه شو کولی هغه خو هسې دغه کړه د هغې سره د هغه حیثیت ته دغې سویپر د دې پرنسپل سے پړه کې څومره زیات جوړ شو او بیا به هغه په ده باندې ټرسټ کوي که نو دا اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوا د وجې نه د دا ورځ ومونده که نه چې په ده باندې بریلایي کوي نو خلقو چې وخت ورځ موندلې ده د دې د لاسې موندلې ده په کومو خلقو کې چې خوف خدا نه نو د هغې هر څه توی شي وی هر څه څنګه توی شي وی چې په یو سړي کې خوف خدا نه نو تعجد امکار نه کوي دا خو ډېره غټه دعوه نه کوي وی دا ته اریان شوې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کوله نو چې کوم صحابي ته یې کړې وه د هغه نه ثوبان نومو نو ثوبان رضی الله تعالی عنه خو ستا نه زیات حیران شوی نو رسول الله ورته څه وایي الفاظو ته ګورئ لاعلمن اقواما ما ته خو پته ده چې داسې خلق شته چې هغې سره به دومره نیک عملونه مثل امثال جبال تهامه لکه د علم د دې غرم ربا نیک عمل یې راوړي خو خدای پاک به وله تس نس کي هغه اریان شوې چې لکه خدای پاک به وله ولې تس نس کوي نو هغه ورته وی دا من هم یا رسول الله دا به څوک یې موږ ته وښیه هسې نه چې موږ په خپله داسې یو نو هغه وی منکم ګوره دا صحابي ته الله رسول وایي ستاسو نه به ګوره صحابي ما تاسو حیثیت دی دا صحابي ته وایي او بیا ورته وایي من جلدکم ستاسو په شان پټکي به یې والي ستاسو په شان تسبیح به یې ورسره او ستاسو په شان ګیري به یې جلدکم مانا ستاسو په شکل و شباهت به یې او نور دې نه غټه خطرناکه خبره ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې یاخذون من الليل کما تاخذون د شپې به تهجد لم پاسي نو تهجد له پاسېدل په دې ژمي کې یا په اوړي کې آسان کار خو نه دی چې یو سړی پاسي دا واقع د خدای بنده دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دا بم لوړ به پیره الله به ول دسی دغه ورکی چې فیجعلها الله عز وجل حباء منصورا لکه کیک چې ورکی فوټبالر فوټبال لا او اخو والوزي دسی برده د عملونه خدای پاک اخو والوزي او به جزا سړي ودا سوق دي ودا هغه خلق ته چې اذا خلوا بمحارم الله دي د خلقونه یریږي نو د جوړ پچاو کې ورانه نه کوي ځکه چې خلق به بد وي نو دی خو ورانه نه کوي ځکه هلته تاڼه ده نو پولیس پې ونیسي د اټکلې په هغه ایریا کې ورانه نه کوي ځکه هلته فوجیان دي نو به یې ونیسي دی د فوجي نه یریږي دی د پولیس نه یریږي د عوامو نه یریږي خو اذا خلوا بمحارم الله کله چې ځان لشي نه انتهکوها بیا ورانه کوي نو مده چې د خدای یاره پکې نشته که نه خوف خدا چې خوف خدا پکې نو دی سړي تهجد هم لاړل او عمرې هم لاړې او حجونه هم لاړل او ګیره هم لاړه او سنت یې لاړل او هغه چیلې هم لاړې او تبلیغونه هم ټول لاړل ډېر غټ تاوان دی ګورې
اذا خلوا بمحارم الله. کم خلق چې غلطي کوي کنه لکه استادان چې پرچی ګوري نو یو سړی 10 نمبر یې کېږي او یا ولا موږ ورکړي 10 نمبر دی او سره صفر ولګي جو 100 شي. دا ولې دی خلوا بمحارم الله انتهکوها. هغه یو سټوډنټ نو هغه ایکسلنٹ راتو نو 10 نمبر یې کې دی نو دا انټرنل ایگزامینر چې دا اوس دا کم چې سیستم شروع شوی په یونیورسيټانو کې نو په دې کې غټ مصیبت دا دی چې پروفیسر صاحب باندې ډیپند د چې لکه دې رضای جوار سټیک دی بیا جینکو ته غټه مسله ده ځکه چې جینې چې پرنسپل پروفیسر رضا کوي ناخواسي نه رضا کوي هغه ته خپاو پروفیسر صاحب نو دا هغه خو 10 کېدل دا هغه به فسټ راتو هغه ول د 10 په ځای 2 ورکړه 2 نمبر یې را پاغه الګ څه چلو شو هوا په جړا شو او زمو یو زوړ سکالر دی پاغه په سیلاړ شو او هغه ته وی چې زما نمبر 10 کې دی زما به همیشه دغه راتو ټاپ او زه د ټاپ نه ځکه پاتې شوم په آخري امتحان کې چې پروفیسر صاحب زمانه په پلانې خبره خپه شو نو مال 2 راکړي ناغه ته بچي خپه کېږه ما ستاره 8 نمبر هغه بل چاله ور کړی ځکه چې ته کته کړي نو بل په خود به خود په بره شو کنه دیو حق بل ور کول شو کنه. لذا تخلوا بمحارم الله پر تیر الیکشن کې ماته یو کس وی مونږ چې رشوت ورکاو وی چې چا رشوت غصه دا کم 9 فروری کو سو الیکشن 8 فروری کنه 2023 والا 24 نو هغه یو کس چې رشوت ورکاو نو ماته یې ټیبل د لاندې ورکو چې کیمرې چرته ونه نیسی دا بل وتم لاس دي کو کیمرې بلګې دلې ویل ته نو کیمرونه یریږي دغه نه یریږي نه داخله لکه فرض ک خوف خدا پتا کې نه نور خو سکه هو تهجد دی مالوزی نو قیمتي عمل شو کرا او په چا کې چونه هغه ته ډیره ګټه کړې و ډیره فائدې اغستې وي لکه یو جنې ده خپل مور ته وي چې کم خلق په خرسي هغه څه حیثیت په دنیاوي لحاظ سره نه په خرڅول نو چربانګ ټیم ته سار وختي دی نه په هغه ورځ کې خو خو سر نه خو خو یا و بيزا نه هغه چې په کړو نو لګو لته والي وا دا مور وته وي وس چې گا کراشي نو مونږ ته پېنه شو پورا کولین لک پکې وبو واچو نو لور کې سو خوف خدا وکنه هغه وته وی ولي وازه عمر خو ویلې دي چې په کې به بنا چوي هغه وته ویلې ونه په دې وخت عمر کم ځای دی هغه ول جواب ورکړي عمر نشته عمر کا خدا تو ہے نا نو به چانس الله تعالی حالات دې برابر کړو چې عمر سے په دغه وخت کې غش کا او خبره ووري دي دا خلکو خو دغه څه ته وي چې دیوالونه په خاجو موږ په کلی کې په یو سر کې خبره کولم بل ځای باورې ده شو دا بیلډینګونه خو نو کنه عمر سے واورې دو نو عمر سے خپل ورکر ته وی چې په دې کراس ولګاو په دې دغه چې سبب سي بیا خبر لرا شو ای بیا چیرې نه غجینې خپل زوی له غوښتنو د بادشاه انګور شو کنه نو تو ویلې شي چې د دودو والا ته موږ دودو والا وایو د دودو والا نه یا دود پروش نه هغه جنې څه شو شهزادګۍ شو او عمر ابن عبدالعزیز بیا د هغې په اولاد کې راغېنده رسه د ورځې دا ورځې رسه وجې نه ومونده خوف خدا نه ومونده ګوره څومره غټ ګریټ پیدا وشو هغې ته نو خوف خدا چې تا کې نو تاله دومره پیدا درکړي نو هغې له څومره پیدا ورکړی جنۍ له نو دا خو څه کوي دا خو جنۍ وه خو شپنکۍ و چې شپنکۍ یې پردۍ بیزۍ چلی سره یې دغه به څه حیثیت وي له خپلې بیزۍ نو بیا به هم خبره نو بزرګ په ورغی په بغداد کې نو هغه چې اوس ګرمي ده هلته دغه د عراق ګرمي خو ډېره زیاته وي نو هغه ورته وایي هغې دغه ته شپنکي ته وایي راځه زموږ سره روټۍ وخوره دا بل چاته صد کول دا د سلارزو یو صفت دی دا ډېر ښه صفت دی موږ نه کوو چاته نه صد کول چاته چې راځه موږ سره ډوډۍ وخوره که یې که نه هغه بس شپنکۍ ورته وایي زما روژه ده میرا تو روزه ہے نو دا سړی ورته وایي ان گرمیوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں شدید گرمی میں په دې کې ستا روژه ده هغه ورته وایي زندگی کے چند دنوں کو اس طریقے سے قیمتی بنایا جا سکتا ہے دا قیمتي کېږي هم په دې طریقه که نو دله یې خوند ورکو دی ورته یو کار نه کوې ماښام به روژه ماتو که نه بیا وایي مونږ لا دلته یو مونږ پکنیک له راغلي یو مونږ زونه ته دې چلو که یو بیزت یې مونږ له راکړه دا به حلاله کو رته به یې کو شریکه به یې وخورو نو هغه ورته داسې خوږ جواب ورکوي یہ میرے نہیں یہ آقا کی ہے دا خو د نایک دي نو بزرگ ورته وایي آقا کو کیا پتہ اتنے سارے بکریوں میں اخوار ماښام شماري نه
هغه شپنکے ہوتے ہوئی فَأَيْنَ اللَّهِ پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. خوف خدا نے یہاں کام کر کے دکھایا نا. عین الله لفظ په بزرگ دوره خوږ ولګېدو چې هغه به په چغه وي عین الله عین الله عین الله. نو چې عین الله ستا سره یې که نه ستا سره غمي نو بیا هغې سړي ته سري واډ میلاو شو. هغه لاړ شو هغه نایک وله معلوم کو نایک ته وي دا ستا غلام دی وی وی دی څه پیسې زمانه والا دی آزاد کا. او بیا وی چې دا بیزې کو ټولې ماله راکړې نو هغه هغه ته ګفټ کړې. بادشاه شو ځکه چې خوف خدا و. خوف خدا والا چې کوم دی ورځ موندلی او خوف خدا والا هغه یو ښځه ده زنانه ده نو هغه بادشاه تنګه کړې ده او هغه بادشاه ته رسېدی نه شي نو حکومت یې سړی تنګ کي نو هغه ته پته وایي چې په دې پول باندې به بادشاه نن پورې وځي نه ورته ودرېد هلته نو روډ بلاک شو. نو هغې سورلی چې د بادشاه راغله نو هغې ورته ویې اخوا شه نو هغې وی نه اخوا کېږم هغه ښځه ده اوس هغه غریبه خو پریشانه ده نو هغې خو جرت پکې راغلی وی بتاؤ पुलिस विराट पर अपना मसला मुकाना चाहते हो या इस पुल पर. बादशाह ویره د پولیس विराट نو وريات شو ته نو راکو شو وای بچ تاسو دي نغه وت خپل پرابلم بیان کو نو په دې وجه باندې خلکو ته لوی فائدہ په دې وجه ملاويږي. عمر ابن عبدالعزيز د حضرت عمر فاروق نو وروسته اوچت شخصیت ته بلکې چې په خلفای راشدینو کې دی د چې کړه ډیر کرپټ حکومت نه پس د حکومت تراغلو نو کرپټ دومره چې د خپل خزه چې وا هغه چې د بادشاه لور و د تر لور بوا نو هغه خو د بادشاه لور و بادشاه چې وفات شو نو د بادشاه شو نو خپل خزه ته وی چې زما خو ته ټبره ما ته پتر چې تا دا کما میله چولې د هیرو د جواهراتو دا ګورنمنت پراپرټي دا د خزانه مال دی نو خبره ده چې دا ترا کې جزې په خزانه کې واپس داخل کم اکنه مال دا امیل استاخوخه نه راکې نو بیا به زمانه جدا شي. هغه وته ته مې قبولې او دا مې نه قبول نو بس امیل ته واغست او هغه بیا دوپاره ډیپازټ کو واپس کې خو نو دا غي ټول فیملی چې ولکه د والی صاحب زمونږ فیملی چې وا هغه بر سرکاري خزانه نه مزه مونږ دی او مزه ختم شوه یو ترور واغه زور اور وا دا بعضی زنانه ډیر زوروري نه پسې رااله په دربار کې وته شروع کړه وی دا تاسو غوې مرغستی ده موږ له یو شی نه راکې مخکنی ستانه چې اوس تر سلمان وغیرہ چې وغي په موږ باندې ټول خزانه خورولې. عمر ابن عبدالعزيز هغه دغه ته نو کرته دغه د غوخه یو پټه پروت ته راوړه پیسا میټ چې وته وی چې لکه پخښه نه ای بیا وته ورته کو نه غسقه بویو کو نو خو جو دغه بادشاه فیملی زنانه وا نو هغه ورته وی د سسخه بویند دلته شروع کو زما پوزه دغه طبیعت خراب کو ناغه وته کو فرض کزه د سرکاري خزانه مال تعالی درکم نو زما د غوخه به دي سوزي دا کم بوی چې تاسو فیل کړه نور د خپل خوخه دي ته وی خوف خدا چې کله سره دا غمی چې زما د غوخه په دې کې بیا سوزي رابع په دې نیکو خلقو کې د پوخا چې تیر شي یو خو صحابو نه پس چې کم تابعین ټایپ خلق ته پای کې خلق چې دین عدوت نه دی یو خزه یو سړی دی رابع بصری وته وی ابل نم بظالم نیم براستا سره حسن بصری ګوره دا غي دومره مشهور دي چې یو جنې او یو الک په یو کمره کې یوازې کېناستره درې مو سره څوک نو دی به خامخاورانه کوي خواخ و رابع بصری او حسن بصری هدا یو مثال ورکي خلق ان دا دومره پاک خلق دی چې دین شي بچ کې دی نو ماته بسنګ بچو نو هغه چرته چا میلمانو چې او تورید چرګ یې خیر نو هغه پسو کې وو خیراله نو هغه میزبان وته وی چې ولې هغه وی دا چرګ تاسو حلال کړو نو بیان سور کو بننے سے پہلے آپ نے اس کو ذبح کیا تھا اور زما رب کو زمانہ ناراض شو نو بننے مارنے سے پہلے مجھے اس طرح زما سره بداسي بمورتی نو دا چرګ زمانہ خره دی خو د مرګ نه پستا اورید کو اما به د پجون باندې به مې ورته نو دغه غم را سره پیدا شو چې هر وخت سره دا غمي نو دې کې غټه فائدې چې سي دیم نشینی وي ایسای دیم نشي وي او پټواری دیم نشینی وي او جج د تم سن شولې جرنیل د تم سن شولې ځکه ستا کاته خو پاکي ډاکټر صاحب چارج واغستو نو بل ډاکټر صاحب پیراغه کم هډ چې واغوته یاره مجھے آپ کا بڑا فکر ہے دوته ولې کل سیکرٹری آ رہا ہے یا وزیر آ رہا ہے اور وہ آپ کی حالت کو دیکھ کر پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا نو ڈاکٹر صاحب جواب ورکے مجھے تو اپنا کوئی فکر نہیں ہے میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا
कि कल तो गलत कार न के ना फिर तुम्हें अपना कोई फिक्र नहीं होगा। बोले तुम्हारे पास खौफ खुदा है इसलिए सारे खौफ आपके ख़त्म हो जाएंगे। वशो करना तो खौफ खुदा यो तरफ तक फ़ायदे और बल तरफ तक नुकसानात नवेदा खौफ खुदा पर मंग के बोले निश्ता शते खुरा पे के ज़का न 2024 मंग सूरत पर गम तेर को बिकाज आप खौफ खुदा खुदा पाड़ा चनार पर खल्क़ों के खौफ खुदा वे न दा चल बनाओ अकद करक पाए कि वेनो दा चल बनाओ अकद सुरकावे पर डाकवानो के वेनो दा चल बनाओ अकद मुनीर पर गैले के वेन दा चल बनाओ नو هغه نقصانات مونږ خو چې دا په مونږ کې ځکه نشته چې خوف خدا په درې لارو راځي درې واړه لارې زمونږ بند دي ودا څنګه یو دا چې हम कुरान को नहीं जानते खुदा के दो खुदा है हमारे जहन में यो هغه خدای دی چې زما ستا په ذهن کې دی مړه مهربانه ذات دی او چې څه پیسې مې وګټه بیا به که خیري خیراتونه وکړو چې که خیري ریټایر شو چیلې له ولاړ شو اصلور میاشتې به ورکو په جمعه اسلامي کې به شامل شو ارکان به شو کار به کېږي اوس خراس کا اوس جمع کوه د جمع کولو ورځې زمونږ دا خیال دی او وروسته چې بیا ریټایر شو نو حج له به لاړ شو هر کال به عمرې له ځو او سې روزه به لګوه به نه قضا کوه په ګش کې به یو اره ناروا چوړه کو د خور برخی یا کو د لور برخی که ارسن کړي دا به ماف شي مهربانه ذات نه دی دا زما ستا خدای دی په ذهن کې یو هغه خدای دی چې په قرآن کې دی نو قرآن کو هم جانتے نہیں اور آخرت کو हम मानते नहीं بالآخرت थे और دریم دے چې نیکی اور بدی کا تصور ہمارے ذہن میں وہ نہیں ہے جو صحیح ہونے چاہیے دا درې وجې دي په دې درې واړو یو دا چې هغه الله چې په قرآن کې ماته یې نه پیژنو وی دا څوک دی وی ګوره د الله په باره کې په قرآن کې ماته ته څه ویلي ما ته په صورت حدید کې ډېر ښه انټروډکشن دغه کړی د الله کړی چې الله څوک دی نو هو الاول والآخر والظاهر والباطن تا ته ویلي که نه نو پټې دی خو ته نه شي ابراهیم ابن ادهم ډېر هوښیار نو هغه بزرګ دی نو هغه ته چاوي ما ته نصیحت وکړه نو هغه ورته وی ګوره چې د خدای نه نیریږي که نه نو پھر خدا سے کہیں چپ جاؤ غلط کام جب کرنے چاہے تو خدا سے کہیں چپ جاؤ ناغه ته کہاں چپ جاؤں ناغه پھر خدا کی زمین سے کہیں نکل جاؤ نو پھر کہاں نکل جاؤں ناغه ورته اگر یہ نہیں کر سکتے نو کم از کم خدا کا کانا چھوڑ دو ناغه وی یاره دا درې وړه د کېدو نه دي نو چې دا درې وړه نشي کولی نو پھر چې د خدای ډوډۍ خورې د خدای په ځمکه کې یې د خدای په مخ کې کې نو ډېر سپین سترګی نه نو چې کله ته خدای وپېژنې نو هغه وی قرآن تا ته څه وایي یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم نو کوم ځای باندې ته پټېږي هغه شپنکۍ ته نه پټېده که نه هغه وی فعین الله ما یلج فی الارض په ځمکه کې چې کوم څیزونه ننوځي نو څه پکې ننوځي وی موږ پکې مړي خښو وی موږ پکې تخم خښو موږ پکې ونې خښو او مونږ پکې اعمالم خښو وی دا خو څه کې تا ته پته نشته نوی ریسرچ دا دی چې ریډیشنز دي ریز دي دغه دا ریز چې دي کربو اینډ اربو ریز په دې کې دننه نوځي او آر پار د ځمکې نوځي غاړې ته دا خو ستا سینس وی او الله وی دغه ریز چې دي د دې ماته پته ده نو چې هغه ته د دې پته نه ته به ته چېرته پټېږې او بیا ته څه وی یعلم ما تسقط من ورقة ما تسقط من ورقة الا يعلمها نو دا راته وایي چې څومره ونې دي وایي باټنۍ والا په دې کې پیل شوي دي هغې ته پته نشته چې څومره ونې دي په دنیا کې امازون یو جنګل دی په هغې کې دومره ونې دي چې هغې ته د دې کائنات لنګ وایي لنګ باندې موږ ریسپیریشن ساه اخلو نو دنګه چې موږ ساه اخلو داسې د ځمکه چې ساه اخلي دا په ونو اخلي نو ونه کاربن ډای اکساید جذب کوي او اکسیجن پرېږدي نو د امازون جنګلو باندې چې کله دغه وکړي امازون والا وایي چې موږ ونې کټ کوو نو اقوام متحده ورته وایي چې څه غواړئ درکوو خو دا مه کټ کوئ ځکه چې لنګز لرې شي نو په ځمکه به ژوند ګران شي نو څومره ونې چې دي نو چې په هغې ونو کې به پاڼې سورئ نو باټنۍ والا وایي موږ ته پته نشته او الله وایي چې ما ته پته ده من ورقتن ما تسقط من ورقة الا يعلمها ما ته دا غیم پته ده نو چې ستاره د اعمالو به ورته پته نه په دې تورسته کې په دې سیاسي دغه کې یو کس ګرځېدو نو ما یې تقریر واورېد نو هغه وایي زما په خدای قسم یې کو د ووټ په ووټ کې د خدای څه کار ومي چې چا لی ورکوي هغې لی ورکوي نو ما ورته ټلیفون وکړم د خدای بنده په قرآن کې خدای پاک وایي چې لکه
من يعمل مثقال ذره نو ذرتين څه ته وایي؟ ذره ایټم ته وایي. اما ایټم پوخا چې مونږ کوم ډیفینیشن کتلی او ناداو چې د چینۍ دا دانه راوالې او کچه کچه کې که چې نور نه شي کچه کولی دې ته مالکیل وایي. او بیا دا د ایټمو نه جوړه ده چې خدای دغه ګوري نو په ووټ کې خو غټه بکسه پرته وي او ډېر شی غلق وي او دروغ او ریشین چې خدای دې ته څه نه وایي نو هغې ته به څه وایي. نو دې ته وایي چې لکه تا ته دا پته چې جس خدا د کم تصور چې ستاره دا غلط دی. اصل خدا کا تصور وہ ہے جو قرآن میں ہے. نو چې پټېدی ته نه شي نو خوف خدا و بیا راشي خو چې ته وایي چې نه زه دې پټېدی شم. دویم دا چې ته وایي چې مړه هغه یو ډاکټر صاحب ډېرې خوږې خبرې دي هغه مړه وران پاکستان دی چې څه کوی پکې کوی حساب کتاب نشته. نو که ستا دا خیال چې ورانه دنیا ده وران کائنات دی حساب کتاب نشته نو چې څه دې خوښه هغه کوه. د باسپورس نشته نو ځکه خو ته هر څه کې خوف خدا نشته خو چې کله ته وایي چې نه د خدای پاک نشته باسپورس پکار دی نو بیا خو به ته د الله دغه ته ګورې اخرت ته ګورې. د اخرت په باره کې چې کوم آیاتونه دي هغې ته به حیران شي او هغه دا ده ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه. دې نه بله غټه خبره ده یحاسبکم به الله. نو چې ستا سره د هغې کوي چې بیا به ستا د تقریرونو سوره حسابي او بیا چې تا له وکړي نو څه وایي وکل شیء احصیناه فی امام مبین. ما خو هلته کې لیکلی ریکارډ دی تیار دی او بیا ورته څه وایي چې دا امام مبین به تاله درکړي تا ته به څه وایي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبا. دا خپلې پرچې دی وګوره په دې جوړ سکول کې زموږ یو کس امتحان ورکړی په موږ ډېر نازولی او هغه چې بورډ ته لاړ نمبر یې کمې رالې زموږ په ورځو کې زور ډېر و نو هغه وی چې زما خو پیپر یې ښې وې نو چې موږ بیا هغه پیپر یې ولا د پخوانی پېښور بورډ هغه ورځ خبره کوم د پېښور د بورډ نه ولا پیپر راوغستې نو د هغې نه هم خرابې وې کمې چې موږ سوچ کړی و نو هغې یې مړ دا لیونی دی نو ما هغه ورته اقرا پیپرک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. نو موږ ورورې ما ته ویې داسې لیونی دی اقرا کتابک کفا بنفسک چې تا ته پیپر په خپله کې دا وګورم دا تاسې لیکلي نو هغې ته اقرا کتابک نو دې ته وایي چې د باسپورس صورتحال خو یو دا دی نه. او بله دا چې تپوس دومره خطرناک الفاظ دي که نه ولنسألن الذین ارسل الیهم. زه دلته تاسو را راګلی شیم نو ستاسو نه به تپوس کوي ولنسألن المرسلین. څوک چې تللی هغه نه به هم تپوس کوم چې چاله تللی هغه نه به هم تپوس کوم. او لام د تاکید دپاره دی په عربۍ کې او خامخا به دې تپوس کوم چې خامخا د نه تپوس کوي نو د کې نه بیا څه وایي من یعمل سوءا یجزه به. خراب عمل دی وکړو نو nothing happens automatically there is always a cause. څه وجه خو به یي هلکه وی خپه دې ولې خوږ ده یاره وی تله مړه خو نه به دې کتل که نه پوړی به دې خطا کړي جو خامخا به دې په ژوند کې دغه شوی. nothing happens automatically there is always a cause. نو من یعمل سوءا یجزه به نه یو بزرګ ډېر ښه مثال ورکاو یو که تا په هلکوالي کې وراني وکړل که نه وی ته وایي چېره زه خو ښه سم یم وی چې که خیر بوډا شي که نه نو وی دا ښځه دې نه ده دا به ستا نه نافرمانه شي نو ته به دې تقاریږي نو زامن او لوڼه به دې ټول د ښځې ملګري چې موږ خو د مور ملګري یو ته به داسې یوازې پاتې شي ګاونډیانو نه به ډوډۍ غواړي. بیا من یعمل ډېر بوډاګان موږ داسې لیدلي دي خلق وایي ښځه یې ورته سپک ګوري او د هغې خاوند شوي دی هغه اکثر لندن ته تللی هغه خپلې مور له ویزه کوي پلار له لا ما ویزه نه ده لیدلې دا میندې ټولې بوتلې لندن ته دې یوازې من یعمل سوءا یجزه به. دا خو قرآن وایي چې بدله ده چې کله ستا سره د حساب کتاب غمي بیا به دا چل نه کې او بیا دا ده چې ستا دا کم خوف چې دی به الو کېږي چې ستا اړه چې دی هغه پاکیزه. کله چې اړه پاکي نو څه وایي چې دل به دست آور که حج اکبر است هزار کعبه بهتر است. د کعبې نه م غوره دی دا زړه. ولې یو حدیث دی چې الله وایي چې دا دغه نه دي دا ځمکه او اسمان ما یسعنی ارضی ولا سمائی زه په دې کې نه راځم په ځمکه اسمان کې ولکن یسع قلب عبد مؤمن لیکن د مؤمن پړه کې زه راځم. دا اړه به پاکول نه غواړي ویړه به څنګه پاکېږي وی ستاسو دا کمره څښا ده وی دا ولې څښا ده وی دا بېګا دا روشندان کولاو پاتې شي او سیلی ون ټولې دوړې دلته راغلي نو ستا اړه ته هم 4 روشندانونه تلي اټ شوډ بي کلوزډ دا به بندې وی کوم وی یو د سترګې روشندان دی چې کله ته غلط نظر کې نو ډه به دې تاریکي. دې وجې نه زموږ ټول د فیسبوک دا نظرونه چې دي اکثر وی لو میرج وکړو یا څه ته فیسبوک میرج وکړو نو بیا هغه ټوله فیملي ډسټرب شي هغه بله زړه ښځه بیا کور ته راولې
ډېر شی بچي یې بیا هغوی یې ودونه کړي یې لکه وایي دا سپېره په دې عمر کې داسې شو دا د سترګو غلط استعمال یې وکړو نو که فرض که د سترګو استعمال په ټایم ته صحیح کې دا کړکۍ دې بنده کړه ګوره وایي ته چې دکان بندې دې ته شټرینګ وایي شټر ډاون چې ورته وایي شټرینګ اف د ډورز چې دی دس از ا ډیفیکلټ جاب لکه تا ته وایي انسپکټر صاحب راغی او ستاسو د ډرګ سټور دی هلکه وایي زر زر ور بند کړه نو دا ډزا جوړی نو هغه انسپکټر پرې را رسېدلی خو واحد دا دی چې د دې شټرینګ ډېر آسان دی جسټ اټ از کلوزډ دا وخت نه علي او دی وجه نه په پښتو کې سوی دا کار به په 16 ساعت وکړو د سترګې په رب کې مو کو په اردو کې سوی پلک جپکته ہوئی وی ته الله ته دا بیا نشو ویلې چې خدای پاک ما غو ته نه قتل خو چې ما شټر کول نه هغه بیا راغلی و نه خو ټیم نه لی نو دی وجه نه کرا آنکھوں کی حفاظت اگر آپ کریں گے تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا خوف خدا پیدا ہو جائے اور دویم نمبر کان غوږ خراب مجلس ته چې تلاړ شي او خرابې خبرې واړې تمہارے دل پر تاریخ آ جائے گی د دې لاسنیوي نه او د دې جنازې نه بل غټ موقع نه خو په دې کې یو کس یو پیره خبره کوله نو مړی اوس چې پروت نو ته به ځې مړي ته به دعا کې بیا به د هغې مړي صفت کې او تا ته دا حق نشته چې د هغه بد ووایې نو چې په جنازه کې یو سړی تا ته وایي یار وایي خولۍ داسې وازه وه دا اوس هغه عادت دی که نه هغه خو نه دی خبر چې دا د ګناه خبرې دي نو بیا وی خدای دې په څلورې ودري دا خبره چې ته واورې چې بار ته ځې نو ستا پړه به تاریکي د دې وجې نه کو فرض که دا شټ کې نو چې کله مجلس کې خبرې سو خرابې شروع کړي نو ته به ورته خبره ولا بدل کې بیا به ولا خبره بدل کې چې یاره موږ له دا خبرې نه دي پکار دا بند شو دریم نمبر شه ډور چې دی هغه آیډیا ده برین دی مازغه دی آیډیا چې راشي نو د دې نه پس چې لږه پخه شي دې ته اراده وایي چې په عمل پې وکړي دې ته عمل وایي هره خبره چې ډول آیډیا راځي بیا ته اراده جوړه شي بیا پې سړی عمل کوي نو دا درې څیزونه دلته جوړیږي نو که دا نبت ایول ان دا بټ تاسو بډی کو شروع ہے میں دبادو نو که آیډیا ته ډیلیټ کې نو بیا به دروازه بند شي خو کو آیډیا تا ته راغله هغه منیجر صاحب والا مثال د بینک منیجرو دې سره ډېر شی پیسې خو خپلې نه پردی نو دې په ګاډي ته ولاړ کله په یو دغه پورې نښتو په ورځو کې ویګن وي په یو ویګن پورې کله په بل ویګن پورې نو هغه یاره دا خو دا نوکري ګرانه ده نو یاره خو یو په تنخوا کې خو زه ګاډی نشم اخیستی جو فراډ یې وکړو چې آډټ والا راغله جو وینو بیا چې جیل ته لاړم په جیل کې انټرویو ورکوله که وی هغه آیډیا مې هلته ډیلیټ کړی وی نو دا ناروا مې نه کوله نو دا ډور به هم بندول غواړي او دریم نمبر ډور د زبان دی څلورم نمبر نو زبان آنک کان اور آیډیا دیو جن لا تکلم بکلام تعذر منه غدن داسې خبره مه کوه چې سبا بیا وایي چې ساري مخکې پې سوچ کوه که نه نو که دا څلور څیزونه مونږ کنټرول کړل کل کلام ابن آدم علیه لا له د کلام د ابن آدم د نقصان رسی پیدا نه رسوي ډېرې خبرې چې څوک ډېر زر ګیرېږي نو دا څلور څیزونه به کنټرول کې نو ستا په دغه کې به بیا خیر راشي دریم نمبر شی چې ما تاسو ته ویلی و چې هغه مونږ نه کوو نو دې وجه نه چې مونږ نیکي او بدي په صحیح معنو کې نه پېژنو نیکی موږ څه ته وایو کم سړی ښه سړی دی یاره سهار تهجد کوي سهار چې مونځ وکړي بیا د هغې نه پس د اشراقه پورې یي بیا نفل کوي وایي خور لور له برخه ورکړې یاره مړه وایي ته م عجیبه خبرې کوي هر کال عمرې له ځي څو میندې دي څلور میندې دي هغه یوې مورې جړل وی چېره حج خو مې په نصیب کې نشته خو چې نه ما یاره چې ته یو پیره خو دې دا بوتلې څو عمرې دې ما وکړې وی 10 به مې کړي دې ته موږ نیک سړی وایو د نیک تعریف دا دی چې هغه ښه کارونه کوي لکه موږ وایو یاره ښه سړی دی او بس تسپیړ یې چا په کار کې کار نشته نو د نیکۍ او د بدۍ تصور زموږ بل شان دی د قرآن بل شان دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي اتق المحارم ځان د حرامو نه ساته تکن اعبد الناس بیا به ښه سړی دا ډېره ضروري ده چې ته د بدو نه ځان ساتې او په بدو کې پردی حق ورکول دا د ټول نه زیات ضروري دی دیو جن هغه استاد چې دی هغه خدای ته خوږ نه دی چې هغه یو جنازه نه قضا کوي هغه استاد خدای ته خوږ دی چې یو پیریډ نه ضایع کوي ویل که استاد سشته نه راغلی وي جنازې لتلې استاد صاحب څه چې کوي لاس نیوی لتلې وی دی په دې مازدیګر ټایم کې ول نه ځي چې دی د سکول په وخت کې ځي نو ډاکټر صاحب په هسپتال کې نه او استاد صاحب په سکول کې نه دا ولې دا ښه سړی دی یو جنازه نه قضا کوي نو رسول الله ورته داسې نه ویلي
هغه ته اتق المحارم تكون اعبد الناس. که ته فرض کړه د نیکۍ او د بدۍ تصور خپل دغه کې نو بیا ستا لپاره دا ضروري دي چې ته د حرام وګوره. بله دا چې وایي پلانې راغلی او داسې مې سپک کو چې وایي د څه د چرګو د باد د بڼې نه مې سپک کو بیا د دې کټ نه پاسېدی نه شو او یاد به یې ساتي او دا سړی چې دی وایي شا به زر زر کوه زه مانځله ځم همدغه سړی وایي. نو هغه وی مونږ ته وی چې شابه که پیسې زر راکړه زه مانځه لازم تاسو یقین وکړئ ستاسو سره علاقې د خلکو خبرې ډېرې خوږې نه یو کس ماته وی افسر و د ضلع په علاوه غټ افسر و ما ته یې دله چې مونږ رشوت ورکوو که نه د ده په دفتر کې دغه پروت د جانماز او دی هلته مونځ کوي جومات د هغې نه یا لرې یا نه تو نو موږ په دې جانماز د لاندې ورته 50 روپۍ دو په ورځو کې 50 روپۍ ډېر شوی نو یې ما ته چې زر یې کېده نو ما ته ته څه چل کې په ورځو کې موبایل نو ټلیفون نه نو وې زه چې کراچۍ ته کله ټلیفون کوم د دفتر نه کوم بیل په سرکار پسې راځي او دته زه پیسې کېدم او دغه خښکولیګي راوه. نو د دې وجې نه وایي بحسب امرئ من شر ان یحقر اخاه المسلم. د یو سړي دا ګناه پوره دی چې بل سپک کي بس د دې وجې نه ته په هغې لارې نه ځي چې ما به سپک کي. وی دا خو ډېر ښه سړی نه دی وی بس بدقسمته ده. وی چې زنانه باره کې چې رسول الله وسلم ته اطلاع راله چې ډېره ښه ښځه ده ټوله شپه عبادت کوي تهجد هم کوي او د قرآن نه سر نه اوچتوي غیر انها تؤذي جیرانها بلسانها. ها ژبه یې خرابه ده دا ګاونډیان ته ډېر تنګ دي. تاسو خبرې د رسول الله الفاظ ډېر خطرناک دي چې واوري سړي به غونې غوځي چې فی النار دا دوزخي ده. ګوره فی النار حضرت ویلي ما ته خو نه وایو چې حضرت ته دوزخي وي دا ولې د دې خوله خراب وه د دې نه ګاونډیان تنګو. د دې وجې نه موږ د خدای نه چې نه یېرېږو ځکه چې موږ ته د نیکۍ د بدۍ پته نه لګي چې یاره نیکي څه ته وایي بدي څه ته وایي. ستا مور ستا نه خفه ده ستا تره ستا نه خفه دی ستا ښځه ستا نه خفه ده ستا بچي خواروزار ګرځي او ته لږې هره ورځ د خلق ډوډۍ له بیایې وایي څه کوې وایي په پټي پاس کې به پروګرام وکړو. دغه خو نه دی که نه. د دې وجې نه ستا دپاره وایي اتق المحارم تکن اعبد الناس. او بیا ورپسې دا ویلي رسول الله وسلم د الفاظ دا تحقیر کوم یو سړي ته ما کتل یو سړی دی ډېر زیات د خدای نه یېرېږي او مونځ اودس او روژې وغیره دا نه فرض کوي او په دې نفلو مفلو کې دور نه یا بل سړی دی هغه هر څه کوي ټول نیکۍ کوي خو یره د خدای نه لکه جانماز د لاندې روپۍ قبلۍ په خور لورې پیسې اخیستي پخوا به موږ د رسم د وریجې اخیستې د رسم د وریجې موږ اخیستي او هغه خور غریبه یې داسې ګرځېده چې لیونۍ ګرځېده او په موږ پسې چې به راله هغې به موږ ته ووایي چې زما هغه ورور یې د ډېر ښکلي جماعت امیر و. نو داسې خو یي که نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبره شوه د جابر ابن عبدالله نه روایت دی ترمذي ډېر عجیبه الفاظ دي. ذکر رجل عند رسول الله بعبادة و اجتهاد. د یو سړي په باره کې رسول الله ته صفت وشو چې ډېر عبادت گزار دی. دا ما تاسو ته 10 شمرو والا ووی دا دې ته ډېر عبادت گزار وایي وایي 50 حجه یې کړي دي. او بیا ورته ووي وذکر عنده آخر برعة. د هغې بل سړي صفت یې ورته وکړو چې د خدای نه یېرېږي خو داسې یېرېږي. یو ډاکټر صاحب و نو سړی ته وواجولی شو مړ شو بس په هغې ګاډي کې ناست و بد راله جو هغه پې مخکې کېدو چې دی پې مخکې شو نو چې هغه سپریم کورټ ته لاړل نو هغې سپریم کورټ جج به ورته تا وژلی دی به یې او نو به یې ووایي چې ما نه دی وژلی که نه هغه چې ما وژلی نو څنګه چې ما نه دی وژلی وی دروغ نه وامه نه هغې وکیلان غریبانو ته خدای دې خوار نه کړه نو څه نه زه دروغ ووایه که نه هغه وی نه نو سزا یې وله ورکړه. دې ته وایي برعتنا دوره یېرېدو وي هغه په هغې ګاډي کې خو حالات سازګار شوي وه نصیب به مې راغلی او نور نه کېده زه یې وجلم جو ما ته شی واغست جو ما وواجو نو هغې سړي نه چا څه شی پټ کړی نو هغه چې وموندو شو سره نو چې ونیو نو هغه ورته وی چې ستا هغه مثلا لیپټاپ والا په ورځو کې لیپټاپ نو بل شی خو زه لیپټاپ نوم ځکه علم چې لیپټاپ و نو هغه د هغو د بوساړې نه راووت چې بوساړې نه راووت نو هغه وکیل صاحب هغې سړي ته وی دا سړی علیبن ستاسو د علاقې نو هغه دومره د الله نه یېرېدو چې هغه وکیل صاحب ورته وی چې جي دا کیس به ته ګټې خو په دې بنیاد به یې ګټې چې ته به وایې چې د دې بوساړې نه زما په مخ کې راایستلی و نه هغې زما په مخ کې خو نه زه خو کور نه وي دا ټکی پکې ووایه که نه نه هغې دا پکې ولې ووایم نو بیا دا شی به دې ضایع کېږي نو ضایع دي شي. دې ته برعتن وایي چې د خدای پاک نه دومره یېرېږي چې لیپټاپ کو لاړ شو نو لاړ دي شي خو چې زه دروغ ونه وایم
رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری الفاظ دي لا تعدل بالرعا، دا الله نه چې یرک د چا پړې کې دا د هیڅ شي برابر نه ده. نو زما ستا لپاره سبق دا دی چې د ټول نه بهترین صفت چې دی هغه خوف خدا دی. 2024 په موږ باندې ځکه جهنم و چې موږ کې خوف خدا نه و. راځئ چې د اوس نه اراده وکړو چې 2025 خدای که راته نصیب کو په دې کې او په موږ کې هم خوف خدای، زموږ په ملګرو کې به هم خوف خدای. او د خوف خدا برکات دا دي چې نه به دې څوک نیوی شي، نه به راته څوک سویلی شي، او الله تعالی به دې دلته هم کامیاب کی او په آخرت کې هم کامیاب کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.